محدث ومعلوم أن المحدث لا بد له من محدث ضرورة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أول شيء ذكر الجوع لا خرائم لا توانا نجي على ستريش أما لا واشو كنا يزارك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام سعد رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه الزاخرة آمين. ولما ثبت أن العالم محدث ومعلوم أن المحدث لا بد له من محدث، دا عبارة أصل في تمهيد جرى روان متن تا شغلي والمحدث للعالم هو الله تعالى. نوي تبتداني في تمهيد كري ويقرأ كما قبل دلائل لمن كفتولا كذا شيء عالم حادث دي او په دې باندې پورا معلومات تاسو حاصل کړو. او اوس چې کله دا عالم حادث دی، هر حادث لپاره د یو محدث پیدا کولو کی ضرورت دی. لکه چې کله عالم حادث شو دا ممکن شو وجود او عدم د دې برابر شو. چې کله وجود او عدم د دې برابر شو دا د تساوي تقاضا کوي. او که په خپل د عالم نه وجود ورشي د عدم په ځای باندې وجود راځي شو په ځای د عدم باندې بغیر د مرجح نه ندا د لا تساوي تقاضا کوي. نیو عالم دی متساویم دی او لا متساویم دی او دا جمع د ضدینو. خامخا د دې لپاره به یو محدث ضرورت چې هغه محدث به د قبیل عالم نه وي چې دا ممکن دی هغه واجب الوجود او محدث د دې عالم لپاره چې دا محدث دی هغه څوک دی هو الله تعالی. ولما ثبت كلا ثابت شو أن العالم محدث، العالم محدث فيه، ومعلوم أن المحدث لا بد له من محدث. وذا خبر معلومة ده إذا حديث تفرد يوم محدث الرشقة أو ذا ذكر ضروري ده ضرورة امتناع ترجح أحد طرفي الممكن من غير مرجح. إذا خبر بديهي ده إذا ممكن فدو طرفون كيو طرف راجع كيدل بغير سد مرجح ده ممتنع ده. يعني دي امتناع ظاهرة ده چې دا ممکن دوه طرفونه یې او په خپله پکې یو طرف راجع شي. دا امتناع څه ده؟ ظاهره ده. نو مطلب خامخا د دې دپاره به مرجح وي. نو ثبت ان له محدثا، ثابته شو چې د عالم دپاره یو محدث دی. والمحدث للعالم هو الله تعالی. محدث د عالم دپاره الله رب العزت دی. الله دا د الله پاک په نومونو کې خاص نوم دی او دا نوم مجازا هم بل چاته نه شي ویلی. الله پاک نور نومونه مجازا ویلی شي. او د رحمان په باره کې اختلاف دی. دغه بعضی حضرات چې رحمان لفظ مجازن د بل څه لپاره استعمالي او بعضی وینا. محققین قول لا دي چې رحمان هم د الله سره خاص دی، لکه څنګه چې لفظ الله د الله سره خاص دی. او د لفظ الله خاصیتونه ډېر دي. یو خو دې اصل کې ډېر اقوال دي چې اصل دا د الہ نه مشتق دی، که د اله نه مشتق دی، که د څه نه مشتق دی. علامه زبیدي صاحب لیکلي دي صاحب د تاج العروش چې زما استاد علامه فارسي به فرمایلو چې د لفظ الله په اصل کې ډېر شقوال دي. ما په خپل کتاب دراسات فی مورب القرآن کې دا لفظ د الله راوستی دی، په دې مې تحقیق کړی. او ځکه چې په دې کې یو قول د علماو دا دی چې دا لفظ الله چې دی دا قدیم دی، حادث نه دی. دا څه شی دی؟ قدیم دی، حادث نه دی. نو عفوا دا لفظ الله چې کوم دی دا عجمي دی، د عبراني ژبې لفظ دی. نو زما موضوع کې شامل شو ځکه ما په خپل کتاب کې د هغه الفاظ تحقیق کړی چې د عربي نه دي. نو هغه کتاب کې ما اول لفظ دا لفظ الله راوستی دی. تاسو کتلی دی چې تا کتلی دی؟ زه دونه خو په ځنګل کې ازبرې شته کنه. والمحدث للعالم هو الله تعالی. نن سبا مفقود دی انشاءالله دوباره یې چاپ کوو. دا مکتبه زما جوړه شي نو زما لسته کتابه تیار دی. بس تاسو به څلور پنځه میاشتو کې بیا په بازار کې ګورئ. پیش نه خو بس مطلب مکتبه جوړه شي مسله ده. نوی والمحدث للعالم هو الله تعالی. مولانا موسی خان صاحب د لفظ الله په خاصیتونو کتاب لیکلی دی. فتح الله بخصائص الاسم الله. فتح الله بخصائص الاسم الله. والمحدث للعالم هو الله تعالی. محدث د عالم نه پر الله تعالی دی. الذات واجب الوجود، یعنی غذات چې واجب الوجود دی. دا الذات واجب الوجود کې د ذات نه مراد شی او دا تا پکې منسلخه ده د تانیث نه او موجود او په شی باندې اطلاق د ذات کیږي. اصلا اگر چې د ذات مؤنث دی د دو لپاره، لیکن دلته پکې دا تا منسلخه ده د تانیث لپاره، د تانیث ته پیش نو د ذات اطلاق په معنا د شی سره دی او د دې اطلاق
او الله تعالی باندې د شی اطلاق کیږي، لہذا د ذات اطلاق هم کیږي. او مخکې وې ذات الواجب الوجود، او دلیل دا دی چې دا ذات اوس د خپل دانیز ته منصرف شوی دی، خو چې دا مؤنث وي بیا به شارح داسې ویلی وي الذات الواجبة الوجود، واجبة الوجود یې ونه وایي څه وویه واجب الوجود، هغه ذات چې واجب الوجود دی. او د واجب الوجود کې دا اضافت چې دی اضافت لفظي دی، او په اضافت لفظي کې تاسو ته پته ده چې الف لام په مضاف الیه داخلي نه شي، ځکه په صفت مشبه چې مضاف واقع شي او الف لام په داخل شي نو هغه الف لام د تعریف لپاره نه بلکې په معنا د الذي سره راځي. کافي کې تاسو ویلي دي نو ځکه وایي ای الذات الذي واجب الوجود الذي كان واجب الوجود، هغه ذات چې واجب الوجود دی. او د واجب الوجود څه معنا؟ الذي يكون وجوده من ذاته، چې وجود دغه د ذات نه یې، یعنی دغه ذات تقاضا د وجود کوي، دغه د ذات تقاضا وجود کوي، یعنی اقتضت ذاته وجوده، دغه د ذات وروړه کې د وجود تقاضا کوي، د وجود ځان لپاره غواړي. اوس دې کې دوه قول دي، یو قول دا دی چې دا وجود زائد دی په ذات تبارک تعالی باندې، یعنی اول به تصور کې درجه د ذات بیا به تصور کې درجه د وجود دی. دا وجود کې غیر نه دی خو زائد دی په ذات الله تعالی باندې. لکه صفات ذاتیه چې دی علم نه قدرت ته اراده ده، دا د الله تعالی د ذات سره عین نه دی بلکې زائد دی. او د وجود د صفات نفسیونه دي، تاسو ته ما په سر کې ویلي دي مقاله کې، د وجود په باره کې دوه قول دي. نو امام ابو الحسن اشعری صاحب چې دا په ذات باندې زائد دی وجود، او حکما او دا غره صوفیه اهل حق هم دا وایي چې دا وجود عین دی د ذات تبارک تعالی سره. نو که عین وي ذات تبارک تعالی سره وجود هم سباق نشته، او که زائد وي او غیر ځینې وي دا وجود په ذات تبارک تعالی باندې هم سباق نشته. هغه رسو ملګري پوهېږي که نه، او دیوال سره خوا کې چې ناست دي، او هغه رسو د ستنې شات هم پکې نشته، ستنې شات پوهېږي تاسو که نه، ولې چې غافله نه یې ښه. والمحدث للعالمین والله تعالی. مولوي صاحب دې مباحثو ته غوږ کېښودل سره د دې نه چې تاسو سبق پسې زوتېږي، دا د عبادت اعلی درجه ده. دې وخت کې تاسو د عبادت په اعلی ترینه درجه فایز، چې د الله د ذات خبرې او د رب الارباب د صفاتو خبرې او دغه د ذات خبر، دا د بندګۍ د ټولو نه اعلی وظیفه ده. دې وخت کې زمون مثال داسې دی چې لکه زمون اکاونټ ته په 40 روپۍ راکوزي، پوه شوې. نو که په دې وخت کې یو کس غافل وي، دا د دنیا بدترین انسان او بدنصیب ترین انسان، پوه شوې. زه خو دا ګڼم او د دلایل قرآن کې دا خبره داسې ده. نو وګ د حق دی ښه. ای ذات واجب الوجود الذي يكون وجوده من ذاته، وجود دغه به دغه د ذات نه، یعنی ذات دغه به تقاضا دغه د وجود کوي. ولا يحتاج الى شيء اصلا، دا ولا يحتاج الى شيء اصلا دې ځکه وایي چې څوک د چا په ذهن کې دا رانشي چې دا د الله ذات د وجود تقاضا کوي، نو دا خو د الله تعالی ذات د خپل وجود ته محتاج شي. نو دغه اشکال د پیوړ چې ګوري دا خبره بسته اله صحیح وي، کو چره دا وجود د الله د ذات نه غیر وي، او چې غیر ته نه دی نو لہذا احتیاج رانه غي. نو ورپسې وي ولا يحتاج الى شيء اصلا، ور الله پاک په خپل ذات او وجود کې چاته نه محتاج. پېښه وکړه اوس مو ته په خپل وجود کې خپل ذات کې وجود ته محتاج، زما او وجود زما او ذات نه غیر. پېښه وکړه اذ لو كان جائز الوجود، نو الله پاک واجب الوجود دی، دا هغه واجب الوجود د پر غوسته د دلیل پیش کړي. اذ لو كان واجب الوجود جائز الوجود، کو چې دا واجب الوجود جائز شیا لكان من جمله العالم، دا بدا عالم هي شیا، ځکه عالم جائز الوجود پېښه او تمام جائزات چې په عالم کې مندرج دي، او الله پاک چې جائز الوجود کړه د عالم هي شو پېښه لکه دا 1 نواله تر 100 پورې دا عبارت ده د عالم، او دا جائز دي نه علاوه جائزات نشته، حوادث نشته. او الله پاک چې کوم دي جائز الوجود کو ناغه به د 1 نواله په 100 کې د عبادت کې مندرج دي، نو د عالم هي شو جائز شو عالم هي شو. اذ لو كان جائز الوجود لكان جائز الوجود لكان من جمله العالم، نو الله پاک به د عالم هي شي، فلم يصلح محدثا للعالم، نو الله پاک با صلاحیت اونره دې خبرې چې دی به محدث کی شي او پیدا کون کی بشي د عالم د پاره. پېښ وکړم ځکه چې دې کې بیا یو خرابي راځي، او هغه دا چې علیت الشی لنفسه بلازم شي، او علیت الشی لنفسه لازم دل د باطل د محالاتونه. پېښ وکړم فلم يصلح صلح يصلح د باب کرومانه مراد
صلح يصلح د باب فتح نه برازي صلح يصلح د باب نصر نه برازي لکه تاسو يصلح هم ویل شي يصلح هم ویل شي پېښ شو او تاسو ویل دي کوم ځان صرف کې چې د باب فتح نه اکثر هغه الفاظ راځي چې داغي عین او لام کې حروف حلقيه دلته په لام کې حرف حلقي دي کنه کلم دي سره خلي إذ لو كان جائز الوجود ذكر جائز الوجود لكان من جملة العالم إذا بدأ عالم نيسشيا فلم يصلح بالصلاحية ونشي الله پاک کی دې خبرې چې د محدث جوړ شي د عالم لپاره او مبدا دي جوړ شي د عالم لپاره دا لفظ په دوه طریقو استعمالي مبدا دا پنيس دا فلسفه استعمالي دي وی الله تعالی مبدا د عالم او متکلمین مبدع استعمالي ابدا يبدو ابداء فهو مبدع ابتداء كونکی پېښ په نو مبدع بدل دي پنيس باندې وایي پېښ په د متکلمین استعمالي داسې وایي فلم يصلح محدثا للعالم ومبدئا له او کچري تاسو اصطلاح د فلسفو استعمالوي فلم يصلح محدثا للعالم ومبدئا له دا عالم مبدأ بنشي او محدث بنشي دا مبدأ او معنا د محدث باندې مع ان العالم اسم لجميع ما يصلح علما على وجود مبدأ له هو سره دینه چې دا عالم نوم دي تمام او اشیاء چې هغه صلاحیت د دې خبر لري چې هغه د علم او علامت جوړ شي په خپل مبدا په وجود باندې نو کوچري الله پاک د عالم نه هیڅ شي نو بیا به الله پاک په خپل ذات باندې دلیل شي پېښ وکړه مبدیه الشیء لنفسه براشي او مبدیه الشیء لنفسه چې کوم دی باطل دی دې پورې خبره پوره شو اوس وقریب من هذا یو بل دلیل په حدوث د عالم باندې تاسو ته بیان د دې دلیل او د ما قبل دلیل په منځ کې فرق دی چې ما قبل دلیل د عالم د حدوث په اعتبار د لفظ حدوث سره بیان شي او دا اوسنی دلیل چې بیانې د عالم د حدوث دا په اعتبار د لفظ امکان سره بیان شي نو مخکې دلیل بیان په اعتبار د لفظ حدوث سره او دا دلیل بیانې په اعتبار د لفظ امکان سره وقریب من هذا او د دې سره قریب ما يقال دا دلیل له پېښو ان مبدا الممکنات دا ما يقال چې ویل دي کې ته یو باریک نقطه وي وقریب من هذا ما قيل بالفکر يقال دا مضارع صيغه ده د مستقبل صحیح ده او قيل د ماضي صيغه ده نو شارحین وای خاص کر باجوری دا نقطه ویل ده چې دا ویم دلیل چې دی وقریب من هذا چې پس باندې کې دا د یونان فلسفه ویل دي او لمنی دلیل متکلمین ویل دي او په وجود کې د یونان فلسفه مخکې و دا د اسلام د زمانه نه مخکې و وجود کې د یونان فلسفه مخکې و او اسلام ولا متکلمین رستو و نو ما یقال خو تقاضا دي چې دا د مخکنی فرقین رستو شي متکلمین حالانکه دا د مخکې تیر شوی دی نو ما یقال د مضارع صيغه ما استعمال او بلکې دا چې هو قریب من هذا ما قيل بینه شو بینه ازو بینه شو ور بیا تمام چې دا ما یقال نو ویل پکار ما قيل ویل پکار قيل د ماضي صيغه نو د دې نه د ما قيل نه پس چې کوم د نظریه بیانې او حدوث د عالم باندې دا د یونان بعض فلسفه بیان کړل یونان باندې او دا وجود په متکلمین مخکې ولې متکلمین په اسلام د زمانه نه پس راغلي او یونانیان په مخکې دا غي تهذیب په ډېر زور د ځای مخکې شنو ما یو کار نو ویل پکار څه ویل پکار ولې دغه د صيغه د ماضي په دې نقطه پوه شئ دا بعض نقطې په کتابونو کې عجیبه ملوشي چې عوامه سي به کنه فرمایل چې ګوره دا علم د دې لپاره د کتابونو چې لیکلي علم چې طالب راوي څو مرګو دی ازنه چې موبایل کې اخته ازنه چې غالبا بلځي قلبا بلځي او غالبا دلته نو کله چې طالب د استاد مخه د عبارت وینو علم دی نه وایي بلکې یو علم دی وایي دغه علم سمانه ته پوهې شه استاد ته وایي چې ته پوهې دا خو لګنه مناسبه ده پېښ په بیا دی یو علم پېښ په نور طالبانو ته زمير راځي ایمه دې نقطه ده بعض الناس نقطه په کې ملاوي کتابونه خالي نو یا وقریب من هذا ما يقال ان مبدا الممكنات باسرها لا بد ان يكون واجبا او د دې سره نږدې دلیل د حدوث عالم دا چې مبدا د ممکنات او مراد عالم دی مبدا د عالم چې د تمام ممکنات لا بد ضروري ده ان يكون واجبا چې مبدا ولا واجب وي اذ لو كان ممكنا ذلك قد مبدا ممكن شي لكان من جمله الممكنات اغم من الممكنات ويسشي فلم يكن مبدا له نو مبدا بنشي ولي مبدئيه الشيء نفسه بلازمي او مبدئيه الشيء نفسه شيء باطل دا یو دلیل په اعتبار د حدوث سره او یو دلیل په اعتبار د امکان سره وقد يتوهم
دا وهم اصل کې صاحب د مواقف علامه عزالدین د استاد کړی او هغه ویلي دي چې دا ما قبل دوه دلیل چې په حدوث د عالم باندې پیښ شو په دې کې ابطال د تسلسل نشته اصل کې یا ساته متکلمین چې په حدوث د عالم څونه دلایل پیش کړي دي او د الله تعالی په وجود باندې نه پاره کې ابطال د تسلسل کړي تسلسل له محالات نه او تسلسل باطل له تسلسل محال نه په دې باندې تقریبا 52 دلایل القول المتين ونوم سره علامه عبدالحی لکتوی سے په دې روغه رساله لیکلې پېښ او روغه رساله کې تقریبا 52 دلایل بیان کړي د تسلسل د بطلان د پر یو دلیل به تاسو مخکې ووایي ومن مشهور الادله برهان التطبیق دا تسلسل د برهان د تسلسل د بطلان لپاره دلیل او یو په سلم کې تاسو ویل دي برهان تضعیف سلم چا ویل یادم دي برهان تضعیف دا او یو دلیل به تاسو په ممسی کې تکبیر کې وایي برهان سلمی یو دلیل په کې برهان ارشی دي دور بس داسې 52 دلایل د تسلسل دی باطل نو د الله تعالی د وجود باندې چې څونه دلایل دي پاره کې د تسلسل بطلان دی ولې تسلسل محال نو الله صاحب د مواقف علامه عزالدین وی چې دا دوه دلیل چې کوم تیر شو نو په دې کې تسلسل بطلان ته اشاره ورانله د دې مطلب دا دی چې د الله تعالی په وجود باندې تسلسل د بطلان نه علاوه نور دلایل شته لیکن تبتدانی سے په دې خبر راځي نه تبتدانی سے وی چې نه دا څنګه ده بلکې په دې ما قبل دلایل کې هم اشاره د تسلسل د بطلان ته او هغه ته بیا خبر را ماته کړي اوس په خبره پېښ وکړم دا پس منظر حال دا چې الله تعالی په وجود باندې صرف څونه دلایل چې دي هغه کې تسلسل بطلان ضروري نه دی وایي د صاحب د مواقف خبره په نفسي صحیح ده چې دا څه دلایل د الله تعالی په وجود باندې شته چې باقي کې د تسلسل بطلان ته ضرورت نشته واقعي دا څه ده لیکن دا ما قبل دوه دلیل چې دي په دې کې چې صاحب د مواقف کوم نظریه پیش کړی ده تبتدانی په دې رد کوي وایي تبتدانی په دې رد کوي چې په دې کې تسلسل د بطلان طرف ته اشاره بهر شته او دا ته چې نشته دا خبره غلطه ده لکه پیش ودا وقد يتوهم ان هذا دليل على وجود الثاني من غير افتقار الى ابطال التسلسل او کله دا ګمان کولی شي دا دلیل په وجود د ثاني باندې بغیر د افتقار نه ابطال التسلسل ته وليس كذلك دا سنه بل هو اشاره الى احد ادله بطلان التسلسل بلکې دې کې اشاره ده د بطلان التسلسل په دلایلو کې یو دلیل ده بطلان التسلسل په دلایلو کې یو دلیل ته اشاره شته وهو انه او استعمل ذکر شروع کی داغي ذکر شروع کی نو وګورئ کېږي وهو انه لا ترتب سلسله الممكنات لا الى نهايتنا بكل شريعه سلسله د ممکنات فرض کی لا الى نهایه پورې نحتاج الى علت نو خامخا یو علت پیدا کون کیتا محتاج محدث ته محتاج دا سلسله د ممکنات وهي لا يجوز ان يكون نفسا ولا بعضا دا نشي کېدی چې دغه علت چې دا د ټول ممکنات سره چې معلولات سره چې کوم دي متحد وي ول علیه الشیء نفسه بلاش نو خامخا د علت د معلولات نه غیر وي د سلسله د ممکناتونه او چې غیر شو واجب الوجود وي پېښ وبګنه او دا څنګه نشي کېدی چې دا سلسله د ممکناتو ته فرض کړه او یو علت دې لپاره فرض کړه هغه علت متحد د ټول سره نه دی بلکې د بعضو سره نو دې کې به دوه خرابې راشي یو به علیه الشیء نفسه راشي یو به علیه الشیء علیه راشي ايش هو یو به علیه الشیء نفسي راشي او بل به علیه الشیء علیه راشي نو دا دوه خرابې په یو ځای هغه وخت راځي چې دا علت د بعضی ممکناتو سره عین کې او کو دا علت د ټولو سلسله د ممکناتو سره عین کې د اړیو سره عین کې نو بیا به علیه الشیء نفسي راځي ګوره ما دا ګوره ولې مثلا دا معلول دا چې ګوته دا معلول ٹھیک شو او دا معلول دی او د دې لپاره د سلوړو لپاره علت دا یو ٹھیک دی کنه اوس دې کې دوه احتمالي دي علت کې فرض کړئ دا مو علت ممکنات نه واجب خو نه دی واجب خو بیا مدعا ثابت شو کنه ايش هو دا مخالفین وی چې دا علت ممکن دی نو موږ چې کړه دا علت دا ممکن وګڼو نو یا خو بدل د ټول سلسله سره عین نو کله چې د ټول سلسله سره عین وي او بیا د علت پیدا کړي خپل معلولات لره دا علت خو علم د معلولات سره کنه نو علیه الشیء نفسي لازم شو یو خبره دویم دا چې دا علت دی او دا ولا معلول او دا معلول ځان له علت دی د دې معلول لپاره او دا معلول ځان له علت دی د دې معلول لپاره او دا معلول ځان له علت دی د دې معلول لپاره نو دا یو علت هم دی معلول هم دی دا علت هم دی معلول هم دی دا علت هم دی معلول هم دی دا صرف علت دی خو دا علت تا راواغستو او دا لعین کو صرف د دې سلورم سره
دا علت دی راواغستو دا د عین په د چا سره څلورم سره پېښ شوې کنه خو دا علت خو دا حادث ګڼل دی کنه چې کوم د عین په څلورم سره نو د دې په نسبت خو دا د علت خو دا د معلول کو حادث تم ګڼل دی عین کړی دی مې وسره نو دې کې خدای یو خرابې راځي چې علیت او شیر نفسي لازم ٹھیک شو لیکن دا علت خو ته ممکن فرض کړی دی کنه ٹھیک شو اوس د دې لپاره خو یو بل علت پکار دی کنه چې دا ممکن چې دا عدم وجود تر وباسي ټیک شو نو د دې لپاره علت څوک دی دا او د دې لپاره علت څوک دی دا پېښ وکړي او بیا دا نو چې دا علت دی او د لپاره اومو نو علیت الشیء الیه لازم شي علیت الشیء الیه لازم شو د خپل علتونو لپاره علت شي ځکه چې ګوره دا چې دی کنه دا معلول دی علت دا معلول دی علت نو دا ممکن معلول واقع کی چې معلول واقع شنو علتونه پیدا کړه او دا د علت په منل دي نو علیت الشیء نفسه لازم شو او علیت الشیء الیه لازم شو اوس په خبره باندې پېښ وکړه دا خبره کی ګوره ورته وهي لا يجوز ان يكون نفس ذات المشكل الا علت تمام ممكنات وسلسله د ممکنات د لپاره او په دې کې اعتراض وکړي چې دا علت چې ځکه حادث ګڼم د دې لپاره د دې معلولات په مس کې علت نه منم د بار نه منم دا څه نشي کېدی ولی دا سلسله د تمام معلولات او د تمام علتونو دا غنل د دې نه بار بل علت نشته د بار نه ولا فرض کولې نشي په دې سلسله کې ولا علت او معلول فرض کی یره خبره باندې پېښ وې دا خبره ګوره نوې وهي لا يجوز ان يكون نفسها ذات نشي کېدی دا علت دا عین وي د تمامي سلسله سره ولا بعض او ذات نشي کېدی چې دا علت د بعض سلسله سره عین وي لاستحاله كون الشيء علة لنفسه ولإليه دا غدوم احتمال ذکر کړی دی او مونږ به دې کې په خپل راغلی چې دا علت د بعض سره سي متحد وي دا علت د بعض سلسله سره متحد وي نو دوه خرابې په یو ځای راځي یو علیت الشیء نفسه براشي او د دې علت لپاره خو یو علت پکاري کنه هغه هم په دې سلسله کې کنه او هغه هم بیا معلول دي شاده لپاره کنه د بل علت لپاره نو علیت الشیء الیه لازم شي هغه خبره پېښ وکړه او علیت الشیء الیه باطل له او علیت الشیء نفسه باطل پېښ وکړه لاستحاله كون الشيء علة للنفس ولإليه اصل کې عبارت کې تداخل دي تبتدانی لندونه کار راستي دا عبارت چې خوري داسې وي ګوره ورته وهي لا يجوز ان يكون نفسها ولا بعض لاستحاله كون الشيء علة لنفسه پېښ وکړه دې په خبر پر شو بیا به وي وهي لا يجوز ان يكون بعضها پېښ وکړه د استحاله كون الشيء علة لنفسه ولإليه عبارت چې خوري داسې وي لکه تاسو پېښ وکړه لهذا فيكون واجبا خبر خارج عنها خامخابه کوم د علت د معلولات نسی او د جمله د عالم نه بخارج ویا او حادثون نشي کېدی د کچې داغه د پربه علت په دې سلسله کې باندې نتیجه شو فيكون واجبا دا علت د واجب الوجود یا فتنقطع السلسله او د ممکنات د سلسله په د واجب الوجود باندې منقطع شو لهذا په دې دلایل اشاره شو ابطال لتسلسل تا ور باندې پېښ وکړه نو دا چې په خپل استاد باندې رات کو په ځمن کې تاسو په اثبات د وجود د باری کلام پېښ وي مخکې وایي ومن مشهور الأدلة برهان التطبيق وهو أن نخرج من المعلول الأخير إلى غير النهاية جملة ومما قبله بواحد مثلا إلى غير النهاية جملة أخرى ثم نطبق الجملتين بأن نجعل الأول من الجملة الأولى بإزاء الأول من الجملة الثانية والثانية بالثاني وهلم جرا فإن كان بإزاء كل واحد من الأولى واحد من الثانية كان الناقص كالزائد وهو محال وإن لم يكن فقد وجد في الأولى ما لا يوجد بإزائه شيء في الثانية فتنقطع الثانية تناهي ويلزم منه تناهي الأولى لأنها لا تزيد على الثانية إلا بقدر متناه والزائد على المتناهي بقدر متناه يكون متناهيا داوس یو بل خبره ګوره د بوتان د تسلسل د پارالل دلایل ویل شي یو دلیل دی برهان تطبیق یو دلیل څه دی برهان تطبیق د برهان تطبیق مونږ یې په بیان ځان کوي دو سلسله به تاسو د ممکنات فرض د معلولاتونه لکه یو سلسله فرض کو تاسو د نن ورځې نن ورځ د صدا د بوت دا ٹھیک شو نن بوت د معلول اخیره د دې نه مخکې چې کوم دی یو مثلثه د منګل ورځ دا غي نه مخکې یو متستین دا غي نه مخکې چې کوم دی یو ملاحق دا غي نه مخکې یو مثبت دا غي نه مخکې یو الجمعه دا تاسو یو سلسله چې کوم دی لمنه فرض ٹھیک شو د دې د لاندې یو بل سلسله فرض کې معلول اخیر ولادت د دې ورځې نه چې د بود ورځ د یو ورځ مخکې وګرځي د داغي معلول اخیر به کوم دي د ثلثان وګرځي یو سلسله چې فرض کې
دا به د لومبنۍ نه کمه فرض کړي نو د هغې د دویمې سلسلې لومبنۍ فرد به د څه نه شروع شي ثلثا او بیا دویم یوم به چې کوم دی اثنین دریم به څه احد وي او څلورم به څه سبت وي ما ته وګورئ او پنځم به څه جمعه وي داسې ورپسې ځه ټیک شو اوس داسې وکړه چې تطبیق وکړه د لومبنۍ سلسلې د پت ورځه نه کرښه راښکه په سیده به دې ثلثا باندې ورننه باسي نو د لومبنۍ سلسلې د پت ورځ به داسې په ترس باندې ښکته راشي او د ثلثا ته به مخامخ شي داسې کرښه به مخامخ شي او د لومبنۍ سلسلې د ثلثا دا کرښه به راښکي ښکته یوم الاثنین په ترس باندې او د لومبنۍ سلسلې د یوم الاحد د یوم الاحد چې کوم دی کرښه به راښکي یوم السبت او د لومبنۍ سلسلې د یوم السبت چې کوم دی کرښه به راښکي یوم الجمعې د دویمې سلسلې نو یا خو به دا خبر روانې داسې بیا نوې هفته شروع شوه نوې او نه به ودرېږي په ځای باندې پوه شوه بیا ځکه تسلسل دی نو خرابي او بدۍ کې راشي چې جز به د کل سره برابر شي حالانکې دا خو بدي والبطلان د جز د کل نه برابرېږي جز د کل سره نه برابرېږي دا بدي والبطلان نه دا خبره لازمه شوه چې د لومبنۍ سلسلې کې چې کومه ورځ د هغې په مقابله کې به په دویمه سلسله کې ورځ رانشي لکه یوم الجمعه د یو لومبنۍ سلسلې راواغسته چې دویمې سلسلې ته د کرښه راښکړه دویمې سلسلې ته مخامخ ورځ نشته ولې ځکه خو اته جز فرض کړو که نه نو جز خو یې وړوکي ته نو دا دویمه سلسله د څه په ورځ د جمعې په ورځ منقطع شو لومبنۍ سلسله کې د جمعې په ورځ تا کرښه راښکړه نه د دویمه سلسله د زیارت په ورځ د جمعرات په ورځ منقطع شو لومبنۍ سلسله کې دا کرښه راښکړه د جمعې په ورځ دویمې سلسلې ته یې راوسته نو په دویمې سلسله کې به د جمعرات راځي پوه شوه پرې اوس دویمه سلسله کې جمعرات ورځ نشته نو چې نشته نو دویمه سلسله متناهي شوه نو چې دویمه سلسله متناهي شوه نو چې موږ سوچ وکړو چې دا دویمه سلسله مونږ کمه فرض کړې وه په درجه د یو فرد کې د لومبنۍ سلسلې نه د دې مطلب دا دی چې دا د لومبنۍ سلسله هم ورسره متناهي شوه نو دا تسلسل بطلان شي پوه شوه پرې ګوره ورته دی ته به دې پورته وو تاسو داسې کړي بیا ورپسې دې نه پس چې کوم دی الاثنین ټیک شو اثنین نه پس احد ده ټیک شو او د احد نه پس چې کوم دی څه شی دی سبت ده او د سبت نه پس جمعه ده ټیک شو اوس دویمه سلسله فرض کړه په دې کې الثلاثا ټیک شو او د دې نه پس چې کوم دی الاثنین هذين بس على حتى تكشف هذين بس السبت تكشف هذين بس جمعة وصل عشاء لومبنۍ سلسلې فرد راواخله دې به مخامخ کړي لومبنۍ سلسلې دویم فرد راواخله دې دویم فرد ته به مخامخ کړي لومبنۍ سلسلې دا لومبنۍ فرد دا دریم فرد راواخله درېمې سلسلې دریم فرد ته به مخامخ کړي لومبنۍ سلسلې دا څلورم فرد راواخلي او د دویمې سلسلې څلورم فرد ته به مخامخ کړي د لومبنۍ سلسلې پنځم فرد به راواخلي او د دویمې سلسلې پنځم فرد ته به مخامخ کړي د لومبنۍ سلسلې اوس دوه احتماله یا خو دا دی چې دا دویمې دواړه سلسلې روانې نو دا نشي کېدی ځکه چې جز به د کل سره برابر شي دا دویمه سلسله مونږ په درجه د جز کې په یو فرد د کمۍ سره منلې ده دا جز شو او دا کل شو نو که خبر روانې جز او کل خو برابر شو که حالانکې دا د محالاتو نه جز د کل سره څه برابر شي نتیجه به دا شي چې د دې لومبنۍ سلسله کې کوم فرد دی جمعه د دې مقابله کې به په دویمې سلسله کې فرد نه وي نو دا دویمه سلسله په دې ځای باندې منتهي شوه که نه اوس د دې د انتها په وجه به دا لومبنۍ منتهي کېږي ولې ځکه چې دا دویمه مونږ د دې لومبنۍ نه په مقدار د یو فرد د کمۍ سره فرض کړی وو نو چې لومبنۍ سلسله په دې ځای باندې ودرېده په مقدار د یو فرد سره دا مونږ کومه فرض کړې وه نو لومبنۍ به دا دویمه سلسله چې په مقدار د یو فرد سره کمه ودرېده او کوم فرض کړی و دا لومبنۍ مونږ خامخا دلته ودرېږي پوه شوه پرې که نه ځکه چې مونږ تطبیق کوو نو دا تطبیق نه کېږي نو که تطبیق نه وي نو تطبیق ځکه نه کېږي چې دویمه سلسله کې د جمعې په ورځ خبره ودرېده نو چې تطبیق نه کېږي نو لامحاله به لومبنۍ سلسله ختمېږي
او کته چې نن لومړنۍ سلسله دی روانه تطبیق څه شو مو خو فرض کړی برهاني تطبیق دی کنه نو برهاني تطبیق خو به الی چې دویمه سلسله کې افراد یې چې په دویمه سلسله کې افراد نشته نو تطبیق کیږي شي نو تطبیق شې نشي کې د خامخا به د لومړنۍ سلسله ختمي په دې ځای خبره باندې پېښ وي نو دې سره تسلسل باطل شو او دا بل دلیل باندې تاسو پېښ وکړه لکه ګوره اوس عمده راځي راواخلئ دا غره دا مثلا معلول دی دا 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 ولا علت دی ٹھیک شو دا لومړنۍ خبرې ده لاړ شو سالم شو اوس دا علت دی دا علت بخاري نه دا علت چې ممکن دی محدث ولا څه دی ممکن دی یا به دا علت د بعضې سلسلې سره عین وي یا به د ټولې سلسلې سره عین وي خو د ټولې سلسلې سره عین وي علیت الشر نفسي لازم وي او علیت الشر نفسي باطل دی یا به د بعضې سلسلې سره عین وي لکه دا علت راواله د جمعې د ورځې سره عین ٹھیک شو دا ممکن علت د جمعې د ورځې سره نو په دې کې خو یو خرابي دا رااله چې علیت الشر نفسي راغی او علیت الشر الهی راغی ځکه دا علت خو ممکن دی ٹھیک شو او دا مو معلول ګڼلی دا علت د جمعې سره عین شو کنه خو دا چې معلول دی دې لپاره علت څوک دی ثبت دی کنه د دې ثبت دا معلول دی خو د دې لپاره بیا علت احد دی کنه دا احد معلول دی پېښ په ځکه د دې سبب دا اثنين ولا علت شو کنه بیا دا غره د اثنين د لپاره ثلاثه علت دی پېښ په خو دا ثلاثه په خپل معلول دی ولې دې لپاره علت څوک دی اربعه دی نو دا علت دا ممکن دی کنه نو د دې لپاره به خامخا دا خو دا معلول هم شو ځکه چې ممکن شنو خو معلول هم شو کنه نو علت ولا څوک ثبت کړي او ثبت دا معلول دی په خپل د احد نه او احد په خپل معلول دی د شانه د اثنين نه نو علیت الشر نفسه او علیت الشر الهی لازم علیت الشر نفسه او علیت الشر الهی لازم شو ځکه چې دا علت خو د دې لپاره چې کوم نه علت ګڼل یو کنه تمام سلسله د ممکنات لپاره علیت الشر اگر چې غیر خو علت خو ولو کنه علیت الشر نفسه او علیت الشر الهی لازم خبره باندې پېښ وکړه نو لہذا نتیجه دا ده چې دا علت ولا خامخا واجب الوجود ګڼي او واجب الوجود څوک د ذات الله تعالی هغه به خبره پېښ وکړه نو دا خبره ده کړې په تنقته سلسله ګوره اوس کتاب تراش ومن مشهور الادله برهان التطبيق او د مشهور ادلون برهان التطبيق دی وهو ان نفرض من المعلول الاخير الى غير النهايه جمله ودا بمود معلول الاخير لجكم یو سلسله غیر نهايه فرض کو او مما قبله بواحد او لاندې به یو بل سلسله یو فرق په کمه سره فرض کو مثلا الى غير النهايه جمله اخرى یعنی دویمه سلسله به یو فرق په کمه سره فرض کو خلی ثم نطبق الجملتين بیا د دوه جملو په منځ کې چې کوم دې تطبیق راولو با تسویه د صورت به سي د تطبیق بأن نجعل الأول من الجملة الأولى بإزاء الأول من الجملة الثانية يعني لومبني سلسلة د لومبني فرد برا واخلو دا مخامخ کو د دویمه سلسلة د لومبني فرد سره والثاني او د لومبني سلسلة دویم فرد برا واخلو دا مخامخ کو بالثاني د دویمه سلسلة دویم فرد سره وهلم مجر خبر برواني فإن كان بإزاء كل واحد من الأولى واحد من الثانية كل سلسلة د لومبني سلسلة د هر فرد په مقابله کې په دویمه سلسلة کې یو فرد دی ناقص كان الناقص كزائد الناقص فدي پشان زائد شي جزء دي بدرجه د کل شي وهو محال دا محال وان لم يكن او قدرمه سلسله کې یو فرد نو وا لومبنه سلسله د مقابله کې دویمه سلسله کې فرد پاتې نشو فقط وجد في الاولى نو موجود بشي په لومبنه سلسله کې ما داسې یو فرد لا يوجد بإزاء شيء في الثانيه شنو وي داغي په مقابله کې په دویمه سلسله کې یو فرد نو نتیجه بس شي فتنقطع الثانيه دویمه سلسله به منقطع شي وتناهى متناهي بشي ويلزم منه تناهي الاولى او د دې په وجه لومبنه سلسله متناهي وګرځي ولې لان لا تزيد على الثانيه الا بقدر المتناهي ذکر لومبنه سلسله نه د سیوا په دویمه سلسله باندې په قدر مگر په قدر د متناهي سره چې یو فرد دی
والزائد على المتناهي او زائد په متناهي باندې په قدر د متناهي سره لومړنۍ سلسله موږ په قدر د یو فرد سیوا ګڼلې وه او زائد په متناهي باندې په قدر د متناهي سره یکون متناهيا بالضروره بداهة به لومړنۍ سلسله متناهي ګرځي پوه شوې که نه وهذا التطبيق انما يمكن فيما دخل تحت الوجود ودا تطبیق چې کوم دی جاری کیږي په هغه ځای کې چې هغه افراد تحت الوجود وي دون ما هو وهمي ومحزن وهمي ومحض کې دا سلسله نه جاری کیږي دا تطبیق فإنه ينقطع بانقطاع الوهم دا منقطع کیږي په انقطاع د وهم سره وهذا التطبيق انما يمكن فيما دخل تحت الوجود دا عبارت دا تفتاداني سے دفع د دوه اشکالاتو دی او دغه دوه اشکالاتو هغه تفصیل به تسبا وکړو کنه وی وای الګا د غلواحد استاب ته به ورسره څه خرابې ده ماجا څه نشته کنه مړه بیا سړي وای ورا دې سبق باندې تاسو ولې زه خراب څومره خوب سبق دی نه پرې وای فلا يلزم اللفظ بمراتب الخدر بأن تطبق جملتان إحداهما من الواحد لا إلى نهاية والثانية من الاثنين لا إلى نهاية ولا بمعلومات الله تعالى ولا بمعلومات الله تعالى ومقدوراته فإن الأولى أكثر دا معترض یو دوه اعتراضات دي چې دا خو برهان تطبیق جاری کو مشروطي د خپل وکړه معترض وي او دا برهان تطبیق د حروف کورونه مروانه یې هغه داسې چې د ارشا پولیس باندې دا خبره معلومه ده چې عادت چې دي 1 2 3 شماره دا غیر متناهي دي غیر متناهي نه تناهي نشته کنه عادت زور پسې ځه داسې عادت نشه دا غینه بس بل عادت دي داسې نه کنه کېرب دی بیا د کېرب د فاست کوم دی کېربونه دې سړي خو نه ختمي خدا برهان تطبیق ته په دغه عادتو کې جاری کړو عادت به متناهي شي چې کوم شی په نفس الامر کې غیر متناهي دی هغه هم شي متناهي وشي داسې وکړي چې یو سلسله د 1 نه فرض کا لومبنه او 1 2 3 4 5 10 100 پورې راشه دویمه سلسله د 2 نه فرض کا او د لومبنه سلسله د فرض راخله او د دویمه سلسله د لومبني فرض سره مخامخ کوا نو خامخا به د دویمه سلسله په یو ځای ودرېږي ولې دا جز فرض کړی دا او د دې تناهي په وجه لومبنه سلسله متناهي کیږي پېښ و بګنه ځکه چې تسلسل خو باطل دی قطعیات نه خبره نو دې سره خو د عادت هم چې کوم دې څه شو متناهي شو خو د دې نه غټه خرابه خبره هغه دا چې معلومات او مقدورات د باری تعالی خو غیر متناهي دي یره معلومات د الله چې دي د الله د علم معلومات تاسو معلومول شي نشي معلومول د الله د قدرت مقدور د الله چې کوم مقدورات راځي تاسو معلومول شي نشي معلومول حالانکه دا د باغی کې ویل دي او د الله معلومات او مقدورات به متناهي شي دا خرابې وکړي او غیر متناهي تفصیل د دې چې تاسو ته پته چې صفات د علم د صفات کاشفونه ده او دي کې عموم د نسبت د قدرت باندې پېښ وي ولې صفات د علم د ممکنات سره متعلقي د واجبات سره متعلقي او د غرنګ وسره د مستحیلات سره متعلقي نو وایي د دې خېټه غټه پېښ وي صفات کاشفه د ټول سره متعلقي او صفات د قدرت سره د ممکنات سره متعلقي دا د محالات سره نه متعلقي دا د واجبات سره ذکر کو چې الله تعالی ذات واجب دی کو الله تعالی په خپل ذات قادر شي دی مطلب دا چې الله ځان معلوم کولی شي دا الله معلوم کول محل دی وکړه قدرت خپل ذات سره نه متعلقي واجبات سره نه متعلقي ممتنعات سره نه متعلقي ولې قلب براشیت پېښه شرک لازم شي شرک د ممتنعات نه دي مثلا شریک د باری تعالی د ممتنعات نه دي او په شریک د باری تعالی الله قادر شو هغه ولا مقدور شو نو دې مطلب دا چې الله خپل شریک پیدا کولی شي الله بل پاتې یره کا دې پیدا کړو احتمال د شریک پیدا شو مو وایي احتمال نشته احتمال د شریک پیدا شو نو خدای پاتې شي وقوف الارست خبره ده جواز او احتمال هم دي د قدرت دایره کار وړه ده دا سره د ممکنات سره متعلق دي او جنا محققین متکلمین وایي صفات علم کې عموم دي او صفات قدرت کې شمول دي وینه شو ده صفات علم کې عموم دي او صفات قدرت کې شمول ها اوس لومړنۍ سلسله د معلوماتو د باری تعالی فرض کړه قرآن تطبیق وکړي جاری پېښ وي المعلوم الاول المعلوم الثاني او دویمه سلسله د مقدورات فرض کړه او د لومړنۍ سلسله نه په یو فرد په کم سره فرض کړه پېښ وي المقدور الاول المقدور الثاني او د لومړنۍ سلسله د هر معلوم په مقابله کې به د دویمه سلسله مقدور راځي د لومړنۍ سلسله د هر معلوم په مقابله کې به د دویمه سلسله مقدور راځي نه خامخا به د دویمه سلسله په یو ځای باندې ودرېږي ولې تا په یو فرض سره کم فرض کړی او په نفس الامر کې مقدورات کم پېښ وي کنه
نو دویمه سلسله د مقدوراتو د باری تعالی متناهي شوه او د دې په وجه باندې به دا لومړنۍ سلسله د معلوماتو د باری تعالی متناهي شوې دغه تسلسل باطل دی نو معلومات او مقدورات د باری تعالی چې کوم دي څه شو متناهي شو راشه ولا پرېوتې لاندې باندې وته نو اوس دا د دې یو خبره کوي چې مولوي صاحب د دې برهاني تطبیق او اصول ځان کوي د برهاني تطبیق اصول دادي چې دا په هغه افرادو کې جاری کیږي چې ټول فعل راوځي د عدم نه فعل تراوتی د وهم نه فعل تراوتی او چې په کوم ځای کې دا د برهاني تطبیق د افراد د قوت نه فعل ته نه راوتی وهمي محضي نو هلته ولې دا نه جاري کېږي پوه شوې اوس مقدورات ته باری تعالی معلومات ته باری تعالی ټول په ټول په دې وخت کې فعل ته نه راوتی که نه ولې مثلا سبانۍ ورځ چې کوم معلومات او مقدورات دي هغه د نشته شته شوي کشته کېږي به لکه کال پس چې کوم مقدورات او معلومات الله تعالی دی به شته کېږي که نه دې وخت کې خو نشته که نه نو برهان تطبیق دلته ځکه نه جاري کېږي چې دا وهمي محض دي ده پوه شوې که نه دا لا تناهي دي او لا تقف بحد معلومات د باري تعالی لا تقف بحد د قبیل نه دي مقدورات د باري تعالی لا تقف بحد د قبیل نه دي پوه شوې که نه او دغه رنګې دا عادت چې زه ورپسې دا خو وهمي محض دي ټول فعل ته نه دي راوتي او برهان تطبیق ته جاري کېږي هغه افرادو کې چې هغه د عدم نه فعل ته راوتي د وهم نه فعل ته راوتي پوه شوې که نه نو ځکه خو مونږ دا په ورځو کې فرض کو نمازي په ورځو کې لکه نن یې مالو الاخیر پرونۍ ورځ چې کوم دی ورپسې ده بله دا ټولې ورځې چې دي د قوت نه فعل ته راوتي دي ماضي کې پیدا شوي بیا ختم شوي پیدا شوي خو وي که نه فعل ته راوتي نو هلته دا برهاني تطبیق جاري کېږي خو چې کوم وهمیات محضه دي په هغې کې نه جاري کېږي یا کوم د قوت نه فعل ته نه دي راغلي په درجه د قوت کې دي نو ګورې هغې کې برهاني تطبیق نه جاري کېږي دا اوده مولا پاسه پاس ودرېږه دا به زه ستا نه زه اوس اورم سره منځ یې وباسي ودرېږه په خبره باندې پوه شوې که نه ښه دویم تعبیر به زه تاسو دا وکړم چې د برهاني تطبیق هدف څه دی نو د برهاني تطبیق هدف چې دی هغه لا تناهي فعلي دی د برهاني تطبیق هدف لا تناهي فعلي دی د برهاني تطبیق هدف لا تناهي لا تقفون دی عبارت بیا ته چې برهاني تطبیق هدف څه دی دا چې په چا کې جاري کېږي نو د دې هدف څه شی دی هغه لا تناهي فعلي دی هغه غیر متناهي افراد چې هغه د قوت نه فعل ته راغلي هلته به برهاني تطبیق جاري کېږي یا ساته برهاني تطبیق ته نه جاري کېږي فلا تناهي لا تقف فلا تناهي معلومات او مقدورات د باري تعالی لا تقف بحد د قبیل نه دي او عادات لا تقف بحد د قبیل نه دي لهذا هلته د برهاني تطبیق نه جاري کېږي په دې عبارت کې پوه شئ که نه د برهاني تطبیق هدف چې دی هغه څه شی دی لا تناهي فعلي دی د برهاني تطبیق هدف چې دی هغه لا تناهي لا تقفي نه دی خبره باندې پوه شئ ګوره ورته وی وهذا التطبيق دا تطبیق چې انما يمكن فيما دخل تحت الوجود ولذا جاري کېږي په افرادو کې چې هغه د وجود د لاندې راغلي فعل ته دون ما هو وهمي والمحض وهمي محض افرادو کې چې کوم دی نه جاري کېږي فإنه ينقطع بانقطاع الوهم هلته وهم منقطع شي وهم حادث سواء کوم یې پورې لګي په قوت افرادو کې چې فعل ته دی راغلی هماغه به ستا دا وهم یو ځای باندې ودرېږي او ستړي کېږي لکه ته لګیا یې روان یې سوچ کې یو ورځ دې سوچ وکړو دوه دې وکړو درې دې وکړو څلور دې وکړو کال دې سوچ وکړو ته به جلدې پاتې نه شي مړ به شي که نه چې مړ شي نو وهم دې مسله ختم شي فلا يريد النقص بمراتب العدد لهذا د معترض طرف نه اعتراض د جاري کېږي په مراتب د عدد سره چې اعتراض صورت بدای شي بین تطبیق جملتان چې دوه جملې به مطابق کړي او بل سره احداهما من الواحد لا الى نهایتنا چې دا لومړنۍ سلسله به فرض کړي د واحد نه لا الى نهایه پورې والثانیه دویمه سلسله به فرض کړي من الاثنين لا الى نهایتنا بشپه نه دا نشي کولی ولې دا افراد د دې اعداد وهمي محض دا افراد د دې اعداد خلی ولا بمعلومات الله تعالی او مقدوراته او نه دا برهان تطبیق جاری کولی شي او معلومات الله تعالی کې او مقدوراتو کې فإن الأولى أكثر من الثانية ذكر أولى يعني معلومات تباري تعالى أكثر دي ثانية وداغي وجه تاسو موقوله چې معلومات تباري تعالى متعلق کیږي د واجبات او جایزات او مستحیلات سره او مقدورات تباري تعالى متعلق کیږي صرف د ممکنات سره ما لا تناهي ما سره دینه چې معلومات الله تعالی غیر متناهیه او مقدورات تباري تعالى غیر متناهیه وذلك او دا
برهان تطبیق نه جاری کیږي په معلومات او مقدوراتو کې په اعدادو کې ولې وذلك لان معنى لا تناهي الاعداد والمعلومات والمقدورات ځکه مطلب د لا تناهي الاعداد یعنی دا تاسو دا وایي چې د دې لا تناهي نه مراد لا تناهي لا تقیفي دی لا تناهي لا تقیفي دی او برهان تطبیق هدف ته هغه لا تناهي فعلی دی لا تناهي لا تقیفي دی خبره باندې پیش وکړه وذلك لأن معنى لا تناهي الأعداد والمعلومات والمقدورات أو ذلك شيء معنى لا تناهي أعداد أو معنى لا تناهي معلومات ومقدورات ذلك أنها لا تنتهي إلى حد لا يتصور فوق آخر شدان منتهي كي جداسي وحتى شداغي دفاسبل نو متصور كي ايش بابي لا بمعنى أن لا نهاية له يدخل في الوجود دا معنى هذا شكل دي سور د معلومات ومقدورات وعلى سور أفراد دي يدخل في الوجود أغفل تراوتي دي فإنه محال ذکر د معلومات او مقدورات الله تعالی تمام افراد فعل تراوتل دا محالات ندي پیش په هغه کې ستا دا برهان تطبیق جاری کی ولی هدف د برهان تطبیق هغه لا تناهي فعلی دی او هدف د برهان تطبیق هغه لا تناهي لا تقیفی دی لکه اوس په خبره پیش وکړه خدای دې څونه خسته سبق دی یزو په کې دی ته پیش وکړه اورو چې دلته تاسو په کې کوه